أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ نساء 15 سپارہ آیات نمبر 95 دی لا يستوي القاعدون من المؤمنين غیر اولی الضرر والمجاهدون دی آیات مبارک کی ترغیب دی د جهاد او د مجاهدینو د هغوی اخروی بشارت ته هغوی ته مجاهدینو ته اخروی بشارت ته او پدې کې جهاد لر ترغیب دی چې لا يستوي القاعدون برابر ندی الناس خلق د جهاد نه چې جهاد لنه دي تلی من المؤمنین د مؤمنانو نه یعنی د مؤمنانو نه هغه خلق چې جهاد لنه دي تلی او جهاد لتلی دي دا دواړه قسم خلق الله پاک وی دا برابر نه دي دا دواړه قسم خلق الله پاک جل جلاله برابر نه دي ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا آیات د بدریین صحابه په حق کې نازل شوی یعنی هغه خلق چې کم جنگ بدر لاړل او جنگیدل کامیاب شو دا خلق او کم خلق چې د جنگ بدر نه پاتې شیو دا کامیاب نه دي دا برابر نه دي دواړو کې ډېر لوی فرق دی دک شان د اوسم چې څوک جنگيږي او جهاد کوي نو هغه خلق او چې کم خلق بغیر د عذر نه په کورونو کې ناس دا برابر نه دي لا يستوي القاعدون برابر نه دي د جهاد ناس خلق من المؤمنین د مؤمنانو چې کم د مؤمنانو نه جنگ بدر لتلی دي هغه د الله پاک د درجه د سګن رسی هغه د الله پاک جل جلاله ډیر لوی اجر چې کوم دی ور کړی دی ډیر فضیلت ور کړی به نور خلکو باندې او چې کوم خلک د جنگ بدر نه پاتې شوی دی ابن عباس رضی الله عنه فرمایي نو دا دواړه چې کوم دی برابر نه دي لا يستوي القاعدون برابر نه دي د جنگ نه ناس خلق من المؤمنین د مؤمنانو نه غیر اولی الضرر چې د هغوی څه عذر نه وي چې د هغوی څه عذر نوی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا آیات نازل شو لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر دا آیات چې کله څنګه نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کاتب راو بلای زید بن ثابت رضی الله عنه کاتب الوحی وی راو بلای نو چې کله زید بن ثابت رضی الله عنه راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې لا يستوي القاعدون من المؤمنين دا آیات اولیکا په ما نازل شو دا آیات اولیکا نو چې کله زید بن ثابت رضی الله عنه دا آیات لیکو نو شاته ام مکتوم رضی الله عنه ډون صحابي دیناسو نو دوی د الله پیغمبره زما غوښلو غواړي چې jihad لاړ شم خو زه معذور یم پستر کو باندې ډونی یم نو زه jihad لتلې نشم نو زه د هغه خلکو سره برابر نیم کوم چې jihad لتلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک جو ور پس بیا دا رست ټوټه غیر اولی الضرر دا پس داخل دا پس نازل رومبی دا مخکنی آیت نازل لا يستوي القاعدون من المؤمنین نو کاتب الوحی ته نبی علیہ السلام دا اولیکا چې دای لګون ام مکتوم رضی الله عنها صحابی دی بستر کو باندې نو دې شاته ناسو نو د نبی علیہ السلام ته عرض وکړه الله پیغمبره زه بستر کو باندې ډون یم زما زړه دا غواړي چې jihad لړړې خو زه jihad لتلې نشم نو الله پاک جل جلاله غیر اول الضرر دا ور پس چې کوم دی نازل کو چې د هغوی سو عذر نه وي او دی بغیر د عذر نه د jihad نه پاتې شي نو دا خلق او چې کوم خلق د الله په لار کې jihad کې دا خلق برابر نه دي او چې څوک د عذر د وجې نه پاتې شوي دي نو دا خلق ور سره برابر دي شریک دي
غزوه تبوک نه چې کوم دی نبی علیه السلام واپسی کوله صحابه ور سره نو نبی علیه السلام غزوه تبوک دا ډېر خطرناک جنگ شوی دی او دې کې ډېره زیاته ګرمي او مضبوط او دشمن هم ډېر لوی مضبوطو نو دې صحابو ته ډېر لوی تکلیفونه رسېدلي تر دې پورې چې دوه صحابه هغې ته اوبه نه میلاوېدلې او اوبه نه وې هغې د ډېرې تندې د وجې نه بېهوشه شو او بیا نبی علیه السلام حکم وکړو اوبه نه وي چې ولې اوبه ورکړې وي وی اوښ حلال کې د هغې هغه اجري راواخلې هغه وله په دې خوله کې نه چوړ کړې نو هغه اجري وله بیا چې کوم دی په خوله کې ورنه چوړ کړل نو ډېره ګرمي هم وه ډېر سخت جنګ شو خو چې کله واپس راتلل نو نبی علیه السلام صحابه ته ووي چې بعضې خلک داسې دي چې په مدینه منوره کې ناست دي خو تاسو سره په ثواب کې شریک دي نو صحابه عرض وکړو چې د الله پیغمبره مونږ ته دومره لویه ګرمي برداشت کړله دومره سخت خو برداشت کړلې لوږې تندې مو برداشت کړلې او په قسمه قسم طریقه باندې وجنګېدو او زمونږ د نور رونه مدینه منوره کې ناست دي هغه زمونږ سره ثواب کې برابر دي نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل هغه تاسو سره ځکه په ثواب کې برابر دي چې هغې عذر بند کړي دي عذر ګیر کړي دي هغې ته عذر دی او چې چا ته عذر وي نو هغه کس خو د جهاد نه پاتې شي نو هغه جدا خبره او چې بغیر د عذر نه پاتې شي نو دی بیا د جهاد والا سره برابر نه او دې نه دا مسله معلومیږي چې جهاد دا فرض کفایه دی بعضې وختونو کې فرض عین شي لکه په سټیټ ملک باندې حمله وشي او بعضې وختونو کې فرض کفایه لکه څنګه چې جنازه فرض کفایه ده مثال فرض کفایه دی ته ویلی شي چې څه خلک هغه کار کوي او هغه خلک دغه کار دپاره کافي کېږي نورو خلکو ته اجت نه وي نو دا نورو خلکو غاړه خلاصه او کنه یو کس هم د جهاد دپاره نه وي یوه ډله هم د جهاد دپاره نه جنګېږي نو بیا د ټولو خلکو چې کوم دی غاړه نیولی شي هو که دغه ډله کافي نه وي نو په کوم ملک باندې چې حمله شوې ده نو د هغې ملک سره چې ګاونډي کوم ملک دی په ده باندې بیا جهاد فرض عین دی چې دی د خپلو وروڼو مسلمانانو مدد وکړي او که نه خواته ورسره دی ورسره هم یو ځای شي بیا هم د نورو خلکو دپاره نه کافي کېږي بیا هم د کافرانو مقابله نشي کولی نو ورسره چې کوم بل ملک دی نو هغه به ورسره میلاویږي د مسلمانانو سره ان تر دې کو ټوله دنیا بیا هم نه کېږي که نه نو ټوله دنیا کې څومره مسلمانان دي دا ټول به رایو ځای کېږي دا ټول به چې کوم دی د دغه یو ورور مسلمان د یو ملک د دې مدد به چې کوم دی کوي نو الله پاک فرمایي لا یستوي القاعدون برابر نه دي ناس خلق د جهاد نه من المؤمنین د مؤمنانو نه غیر اولی الضرر چې د هغوی څه عذر نه وي والمجاهدون یعنی هغه خلق لا یستوي القاعدون من المؤمنین هغه خلق چې هغوی ناس وي د جهاد نه د مسلمانانو نه غیر اولی الضرر او د دې څه عذر هم نه وي بغیر د عذر نه چې کوم دی پاتې شوي د جهاد نه دویمه ډله والمجاهدون او جهاد کوونکي فی سبیل الله په لاره د الله کې باموالهم د خپلو مالونو سره وانفسهم او د خپلو ځانونو سره فضل نو دا خلک لا یستوي القاعدون من المؤمنین هغه چې ناس وي د جهاد نه د مسلمانانو نه دا خلک غیر اولی الضرر دا سره شرط دی چې بغیر د عذر نه وي څه عذر ورته نه وي او دوی ناس وي دا خلک برابر نه دي د هغه چا سره والمجاهدون چې جهاد کوونکي فی سبیل الله په لاره د الله کې باموالهم وانفسهم د خپلو مالونو او د خپلو نفسونو سره دا دواړه قسمه خلک برابر نه دي فضل الله غوره کړي دي الله فضیلت ورکړي دي الله المجاهدین جهاد کوونکو ته باموالهم په خپلو مالونو سره وانفسهم والمجاهدین چې جهاد کوونکي وي باموالهم په خپلو مالونو سره وانفسهم او په خپلو ځانونو سره علی القاعدین په ناستو خلکو د جهاد نه درجه ول الله ورکړې ده درجه ده وکلن او هر یو وعد الله وعده کړی ده الله پاک هر یو سره الحسنى د نیکی الحسنى د جنت هر یو سره الله پاک د جنت وعده کړی ده وفضل الله او فضیلت ورکړی دی الله المجاهدین جهاد کوونکو ته علی القاعدین په ناستو خلکو د جهاد نه فضیلت ورکړی دی الله جهاد کوونکو ته علی القاعدین په ناستو خلکو د جهاد نه یعنی کوم ناس خلک دي هغې باندې الله فضیلت ورکړی دی جهاد کوونکو ته
اجرا عظیما د لوی اجر فضیلت وت الله پاک جل جلاله ورکړي دي چې کوم خلک د جهاد نه پاتې شوي دي او چې کوم خلک بغیر د عذر نه او کوم خلک جهاد لتلی دي او دا کوم خلک چې جهاد لتلی دي الله فضیلت ورکړي دي په لوی اجر سره یعنی دی له الله اجر عظیم ورکړي د اجر عظیم اړو اندازه نه لګي چې څومره لوی او څومره ډیر اجر بول الله ورکړي درجات منه درجات درجی دي دغه جهاد کوونکو د بارا منه د هغه د طرف نه د الله د طرف نه ومغفرتا او مغفرت دی بخنه ده ورحمتا او رحمت دی وکان الله او دی الله تعالی غفور الرحیم بهونکی او مهربان جهاد دا به تر قیامت پورې جاری الجهاد ماد الى يوم القيامه حدیث مبارک کراوی تر قیامت پورې به جهاد جاری ان تر دې چې دجال او داغه د لخر سره اخیری جهاد کی نو جهاد ورځ قیامت پورې جاری او جهاد کوونکی او چې کوم غیر جهاد کوونکی دي دا چرته نه برابرېږي لا یستوی القاعدون برابر ندي ناس خلق د جهاد نه من المؤمنین د مؤمنانو نه غیر اولی الضرر جهاوی بغیر د عذر نبی والمجاهدون او جهاد کوونکی فی سبیل الله پلار د الله کی باموالهم د خپل مالونو سره وانفسهم او د خپل ځانونو سره فضل الله ورکړي دي الله فضیلت ورکړي دي الله المجاهدین چې جهاد کوونکي وي باموالهم د خپل مالونو سره فضیلت چې الله ورکړي دي د مجاهدینو د الله فضیلت ورکړي دي فضل الله فضیلت ورکړي دي الله ورکړي دي الله المجاهدین جهاد کوونکي باموالهم د خپل مالونو سره وانفسهم او د خپل ځانونو سره علی القاعدین پناستو خلقو باندې د جهاد نه درجتن درجه ده وکلن او هر یو وعد الله وعده کړی د الله پاک دا غسره الحسنى د جنت وفضل الله فضیلت ورکړي د الله المجاهدین مجاهدین ته علی القاعدین پناستو خلقو د جهاد نه اجرا عظیما بلوی اجر سره درجات درجی دی منه د هغه د طرف نه یعنی د الله د طرف نه ومغفرتا او مغفرت دی یعنی بخنه ده ورحمتا او رحمت دی وکان الله او دی الله تعالی غفور الرحیم بهونکی او مهربان لا یستوی القاعدون برابر ندی د جهاد ناس خلق جهاد ناس من المؤمنین د مؤمناننا غیر اولی الضرر چې بغیر د عذر نبی او والمجاهدون او ها خلق چې جهاد کوونکي دي فی سبیل الله بلار د الله کې باموالهم د خپل مالونو سره وانفسهم او د خپل ځانونو سره فضل الله ورکړي دي الله فضیلت ورکړي دي الله المجاهدین مجاهدین ته جهاد کوونکو ته باموالهم جغی جهاد کی په خپل مالونو سره وانفسهم او په خپل ځانونو سره علی القاعدین بناست خلق باندې درجتن بدرجه کې درجتن په درجه کې الله پاک غوړه کړی دي یا فضیلت ورکړي دي الله پاک هغه خلکو ته چې کوم خلک جهاد دي په خپل مالونو او ځانونو سره یعنی خپل مالوم د الله په لار کې لګي او خپل جان د الله پاک په لار کې قرباني دي خلکو ته الله فضیلت ورکړي دي دا خلک الله غوړه کړی دي علی القاعدین پناس خلکو باندې درجتن په درجه کې په درجه کې د دواړه برابر نه بلکې د خلکو ته الله فضیلت ورکړي دي وکلا وعد الله الحسنى وکلا او هر یو وعد الله وعده کړی دا الله پاک دا غسره الحسنى د جنت نو دین ویدم معلومیږي چې کوم خلق د عذر د وجنه یا بغیر د عذر نه د جهاد نه پاتې شي وي او په بل یو دینی کار کې مشغوله وي د جهاد ضرورت نه وي په دغه ټیم کې یو ډله هم مشغوله وي خو یو کس داسې چې هغه د قرآن درس کوي یا د احادیثو درس کوي یا بل یو دینی کار کې مشغوله دی نو الله وجه الله د وکلن او د ټولو سره الله وعده کړل د جنت د ټولو سره الله پاک بدله کړل د جنت وعده کړل د جنت البته بعض صورتونو کې جهاد فرض عین وي نو بیا به جهاد لتل غواړي او چې فرض کفایه وي نو کو څوک په نورو سيزونو کې دینی مشغلو کې مشغول شو نو د دې لپاره الله پاک جل جلاله د جنت وعده کړی دا وکلن او هر یو وعد الله وعده کړی د الله پاک الحسنى د جنت وفضل الله
فضیلت ورکړي دی الله پاک المجاهدین مجاهدین د جهاد کوونکو دا علی القاعدین بناس خلق باندې اجرا عظیما فاجر لوی سرا درجات درجی دی منه د هغه طرف نه د الله طرف نه مغفرت دی او رحمت دی وکان الله دی الله تعالی غفور الرحیم بهونکي مهربان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا